بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. نو د استعاره تقسیمات درې تقسیماتو د استعاره. اول موږ ویلو چې استعاره د طرفین په اعتبار سره درې قسمونه: مصرحه، مکنیه او تخیلیه. مخیله ورته وایي، تخیلیه ورته وایي. مصرحه دې ته ویل کېږي چې پای کې مشبه به باندې تصریح کړل شوی، لکه فامضرت لؤلؤ من نرجس وسقط وردا وعزت على العناب بالبلد. دا ول شو. بیا استعاره مکنیه هغه ته ویل کېده چې مشبه به حذف کړل شوی او لوازم د مشبه به ذکر کړل شوی، لکه وخفض لهما جناح الذل. او بیا استعاره تخیلیه دې ته ویل کېږي چې لوازم د مشبه به د مشبه د پاره ثابت کړل شوی، د استعاره تخیلیه وي، یعنی په خیال کې وي، په حقیقت کې نه وي، په خیال او په وهم کې دی. دویم نمبر تقسیم د استعاره هغه په لفظ مستعار په اعتبار سره. موږ د مستعار لفظ مستعار په اعتبار سره استعاره په دوه قسمه ده. یو ته ویل کېږي استعاره اصلیه، دویم ته ویل کېږي استعاره تبعیه. استعاره اصلیه دې ته وایي چې په هغې کې مستعار لفظ مستعار پکې اسم جامد وي. او د هغې لپاره مثال لکه لتخرج الناس من الظلمات الى النور یو ده، او دا بل مثال چې موږ ویلو که نه فامطرت لؤلؤا من نرجس وسقط، نو دی کې هم دا مستعار چې کوم دي دا ټول اسم جامد دي. بیا موږ ویلو چې دا استعاره تبعیه دې ته ویل کېږي چې پای کې مستعار یا خو فعل وي یا حرف وي یا اسم مشتق وي. ها نو د هغې لپاره مثالونه موږ ویلو. یو د فعل لپاره مثال ویلو چې فلان رکبه کتفی غریمه، چې فلانکې د خپل قرضداري اوږو ته ورختلی دی. نو اوس دل لګي لکه ورختل خو حقیقي نه دی، حقیقي معنی دی نه مراد ده، بلکې مجازي معنی ته مراد ده. او مراد لګي دی نه چې لکه د دې تشبیه په د ملازمت کې ورکړ د پیوځي کېدو کې ورکړ، لکه څنګه چې یو سړی په سورلې باندې سور شي نو دې پر سورلې باندې لازمي سورلې سره قتل یې کنه، سوالې سره قتل یې کنه. او د قشان دی وې د فلان کې د خپل قرضداري سره چې دا ان قتل لري اوګې ته سوق شي نه اوګې ته سوق شي د حقیقي معنی نه مراده وایي به باندې. دویم نمبر چې کله پای کې مستعار د حرف وي دای لپاره د غیر کړه ده. مثال اولئک علی هدى من ربهم، دلته الله پاک تشبیه ور کړی دا. د چا تشبیه ور کړی دا؟ لکه کم کس چې دغه صفات والا کسان چې کم دي، لکه په هادي او مهدي. هادي چې کم کس هدایت آته شوی نو دو الله په دغه صفات والا کسان په هدایت باندې لپاسه دي، لکه څنګه چې مستعلی په مستعلیه باندې لپاسه. مطلب دا کنه یو کس اوچت شوی نو دې په چت باندې لپاسه کړه، دې چت باندې بالکل لپاسه دغه شانتي دا کسان چې دا په هدایت باندې لپاسه دي نو هدایت ته غدو لپاسه نشي قطع کویږي به باندې هدایت ته غلبان دا علا ویل کېږي لپاسه کېدل. نو څنګه چې یو کس په چت باندې لپاسه نو دا هغه تشبیه ورکړل شوی دا د دې صفات وغیرہ چې دا په هدایت باندې، لکه څنګه چې یو کس په سطح باندې په چت باندې دا لپاسه وي دغه شان دي دا صفات والا کسان په دې هدایت باندې لپاسه دي. هغه په شو باندې اوس په هدایت باندې لپاسه خو نشي کېدای، نو حقیقي معنی ته مراد نه کنه، مجازي واځي مراد ده. چې څنګه دغه صفات والا کس دغه یو کس په اوچت ځای باندې ودی یو اوچت ښکاري نو دغه شان دي دغه صفات والا کسان چې کله په هدایت باندې نو دوی لکه اوچت ښکاري. هغه په شو باندې ها په دې باندې پوه دل کې مستعار دا علا ره علا یعنی اوچتوالی کې دا دغه دا استعاره ده. او مستعار دل کې حرف ده. که مستعار پکې اسم مشتق وي او دایې لپاره مثال ذکر کړی دی ولئن نطقت بشکر برک مفصحا فلسان حالي بالشکایت انطقو ای ادلو.
وای کچرته ماستا د نعمتونو شکریا په فصاحت سره په کولاو جب سره ادا کړله نو اس پروا نشته ده ولی فلسان حالی بالشکایت عنده زکه زما د حال جب چې دا نو دا په شکایت سره ډیر زیات دلالت کوم کې ډیر زیات ویم کړه نو دلته کې د تشبیه ور کړی دا یو ګوره یو انسان چې کنه د انسان دلالت یعنی یو سیستو ولای یو دلالت بالنطق ده یو دلالت بالحال ده نو دلته کې د دلالت بالنطق تشبیه ور کړی دا دلالت بالحال سره چې زما د وینا د حال د سره چې هغه سره د زما د جبې د حال د جبې د حال نطق دا حال د نطق د وینا د حالت دی د دې تشبیه ور کړی دا د جسم د حالات سره پوهیږي به معنی ها نو دوی چې یو ما نطق نه لکړای خدا نطق مې د سره چې د دې زما د حالت زما د زبان حال چې کوم دا ډیر زیات واضح دی ډیر زیات دلالت کوم کوي نو دلته کې دا انتقوټه کې دی کنه دا مستعار دی لکه څنګه چې په جبې سره یو سړی خبرې کوي نو د جبې د څه وګوي چې د جبې د خبرو تشبیه ور کړی دا د حالت د خبرو سره پوه شو به معنی یعنی یو کس خبرې کوي په جبې سره او بل کس خبرې نه کوي خو د دې حالت نه پته لګي پوهیږئ معنی او دا تشبیه به څنګه چې انتقو ډیر زیات ویون کوي ډیر زیات دلالت کوم کوي نو دلته کې د جبې د حالت د جبې تشبیه ورکړي د جبې د خبرو تشبیه ورکړي دا د حالت د جبې سره پوهیږئ د جبې ورکړي نو دا وایي چې زما کبجو باندې خبرو کړي د دې پروا نشته دی ځکه زما د حالت دا جبا دا ډیر زیات دلالت کوم کړي زما په حالت باندې لکه پوه شوي دا مثالونه چې ذکر کړو نو په دې کې دا استعاره خو طبیعیه وه خو د هغې سره سره دا استعاره مصرحه وه یعنی مشبه به پکې ذکر شوی دی او مشبه پکې نه دی ذکر شوی مشبه به پکې ذکر شوی دی مشبه پکې لکه پوه شو به معنی پوه شوئ نو څنګه چې دا مثالونه په استعاره اصلي په استعاره مصرحه کې چلیږي په استعاره تصریحیه کې چلیږي نو دغه شان دي د استعاره اصلیه او طبيعیه د استعاره بل نور اقسام کوم راځي او د دې لپاره د اخرنی مثال ذکر کړل چې اذقته لباس الموت اذقته لباس الموت چې ما هغه د موت کپڑے وسکلې یعنی ما ورته وروا وستولې وس دلته کې یو استعاره دلته کې استعاره څه شی او د چا تشبیه د چا سره وکړه نو دلته کې مشبه چې نه هغه دغه اضاقت معنی سکل او لباس الموت د الباس اغسل دا مشبه به ده لکه څنګه چې یو سړی ته چې کنه مرګ راشي د مرګ کپڑا دی واغوندي نو د مرګ د کپڑے د دې تشبیه ور کړی دا دغه تشبیه ور کړی د اضاقت د خوند د دې خوند تشبیه ور کړی دا د مرګ سره د مرګ د کپڑے اغوستلو سره وز د اضاقت چې اضاقت دا د خوراک د مشبه به لازم دی د خوراک لازم دی کنه چې خوراکینو لاغي سره صحیح سکل و سره ذائقه و سره نو دلته کې مشبه به حذف شوی دا مشبه به څه شی خوراک دی مشبه به سره خوراک دی خوراک حذف شوی دی او د مشبه به لازم چې اضاقت دی هغه ذکر کړل شوی دی نو چې ذکر د مشبه به د لوازمات وکړل شي او مشبه به ته حذف شي نو دا کوم استعاره وي استعاره مبنيه الګه باندې پوه شئ ها نو دلته اذقته لباس الموت چې ما وسکول په هغه باندې د مرګ هغه لباس مې په وسکو او د مرګ لباس خو څوک سکینو او د مرګ لباس مرده واوستو هي البسته اياه الګه پوه شئ به معنی ها الګه څنګه چې کپړو سره پرده د په مرګ سره انسان پرده راځي دریم تقسیم د استعاره هغه ده په اعتبار د ملائم د مشبه او مشبه به
ملائم هغه څه ته لګي دا مناسب وي. ملائم څه ته وي؟ نو دا دریم تقسیم د دې دی چې آیا د دې استعاره سره د مشبه ملائم ذکر دي او که د مشبه به لوائم ذکر دي او که د مشبه او مشبه به دوانو ذکر دي او که دا دیو هم نه ذکر ملائم. ما ته فکر دی ما ته نو کده شوا چې په یو استعاره کې د مشبه به مناسبات ذکر شیو ملائم مناسبات ولګي چا سره مناسب وي. کله مشبه به مناسبات ذکر شو آسان الفاظو کې د مشبه به مناسبات ذکر شو چې دا مرشحه ده صلا او کله مشبه لوازمات مناسبات ذکر شو لوازمات نو مناسبات نو هغه ته ویلېږي استعاره مجرده او که دوانه پکې ذکر شي دوانه پکې نو ذکر شي نو ایت ویلېږي مطلقه څور دی لګي ایوب کې سلورم قسم دی غوادل لګي بلی کتاب کې نه ذکر کړه چې د مشبه به دوانه لازم واجبات پکې ذکر وي نه ایت ویلېږي استعاره موشحه ادي کې ذکر کړه ان شاء الله تاسو بیا بل کتاب کو آینده یلکه پوښوي دا مشبه به مناسب ته څه ویلېږي ملائم نو کده مشبه به ملائم پکې ذکر شي چې څور دی مرشحه د مشبه مناسبات پکې ذکر شي چې څور دی مجرده او کله یو پکې نو ذکر شي دا بیا سوې مطلقه نو مطلقه. اوس ګوره ما کتاب ته وګوره کتاب کې خبره کوم. وتنقسم الاستعاره تقسيمي الى استعاره الى مرشحه د مرشحه ده وي وهي ما ذكر فيها ملائم المشبه به چې پای کې ذکر کړل شي ملائم مناسبات د مشبه به لګل دوی اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم دا کسان دي چې غستری د گمراهی په بدله د هدایت کې نو پس ګټه ورنکړه دوی ته تجارت دي. اوس ما ته وګورئ لګي د ټول نه لاولنی خبره پدې کې دا لګنه چې تا ولکا پدې استعارو کې او په هر د څومره درې ورځې سبق چو شو پدې کې لکه چې تا مشبه بیو په جندلا نو تا د خبره بیا لګ اسانيږي نو مشبه به په جندل لا به ضروري نو اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى پدې کې چا تشبیه چا سره وکړه شي دا پدې کې مشبه د دې ترجیح ورکړل شوی دا چې دو د باطل له ترجیح ورکړي دا په حق باندې باطل له ترجیح ورکړي په سبا نه نو یې ایثار الباطل علی الحق یعنی ترجیح ورکول باطل لره په حق باندې دا مشبه ده. ایثار الباطل بالحق یعنی ایمان له په کفر باندې ترجیح ورکول دا مشبه ده. او مشبه به چې دا سره اشتراء اغستل دي لکه څنګه چې ګوره اغستل کنه اغستل نو د دې چې دو پر باطل له ترجیح ورکړه په حق باندې دس دا لکه تعالی سو روپۍ درکې او په روپو باندې چې نه یو شیز واخلې نو دغه شاته دو په حق سره سو اغستو باطل واغستو نو بیا الله پاک دې فما ربحت تجارتهم ربح او تجارتو نو ګورل لګي دا مشبه به لوازمات کوي مشبه به څه شری اشترا سری او د اشترا سره مناسب ټکه ګټه ده کنه او سره تجارت ته کنه نو دلته کې د مشبه به لوازمات ذکر شول پوه شئ نو چې د مشبه به لوازمات په ذکر شي دې د څه ویلېږي مرشحه پوه شئ به معنی وسوګر دې اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم نو دلته کې دا ربحت او تجارتهم دا چې نه دا چا مناسب دي دا اشترا مناسب دي لکه پوه شئ ها او دلته کې ترجیح چا سره وکړه دا باطل ترجیح د ترجیح او تشبیه د باطل تشبیه ورکړه چې د باطل له ترجیح ورکول په حق باندې د دې تشبیه ورکړه په څه باندې په اشترا باندې نو مشبه به څه شو مشبه ایثار الباطل علی الحق او مشبه به څه شو او چې په کوم ځای کې ذکر د مشبه به وي او مشبه به کې نه وي نو استعاره کوم قسم ده مصرعه نو دا استعاره مصرحه وشوله
او اشترا ده نو اشترا اسم ده فعل ده حرف ده فعل ده جامد ده که مشتق ده مشتق ده نو چې کله مستعار دا مشتق وي نو کوم استعاره وي نو ګوره اولئک الذین استوضع دا استعاره مصرحه تبعیه مرشحه ده لکه پوه شو به معنی استعاره مصرحه تبعیه او مرشحه ده مصرحه ولې ده ذکر د مشبه به پکې شوی دی او تبعیه ولې ده دا پکې فعل مستعار او مرشحه ولې ده د مشبه به مناسبات پکې ذکر شوی دي د مشبه به اوس وګورئ مرشحه وتنقسم الاستعاره الى مرشحتين وهي ما ذكر فيها ملائم المشبه به المشبه به ملائم مناسبات پکې ذکر دي نو اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى دا کسان چې اغستی د گمراهی په مقابله د هدایت په بدله د هدایت کې فما ربحت تجارت پس ګټه ونکړه د تجارت دي فالاشتراء مستعار للاستبدال اشتراء دا مستعار ده يعني لفظ مستعار ده دا سره بعد استبدال د بدلی لپاره وذکر الربح والتجاره ترشيح او ذکر لکه د ګټي او د تجارت دا ترشيح ده نه استعاره کوم ده مجرده څه دا وګورئ دی خو مجرده دي دوی چې بری کې د مشبه مناسبات ملائم به ذکر وي دا مشبه ملائم مناسبه کې ذکر وي لکه الله پاک فرمایي فاذاقها الله لباس الجوع والخوف پس وسکه والله پاک دوی لباس د لوګي او د تندې ما ته فکر نشته کنه دل کې مشبه به معلوم الغوړي فاذاقها الله لباس الجوع والخوف دل کې مشبه يعني د چا چې تشبيه ورکړل شي دا اغا لباس الجوع والخوف دي لباس الجوع والسري اني دغه د لوګي او د تندې د یری کپڑے اغوستل او مشبه به دسه خوراک چې داغه مزه نه وي دسه خوراک چې داغه مزه نه وي او وجه تشبیه دلګي ناپسندیدګي ده لکه څنګه چې د انسان خوراک نه خوخو اده داغه نه دیږي دغه شانتي د یری کپڑے او یرا الوغا داوم د انسان چې دانه خوخه نو دلګي مشبه به ذکر شوی دا مشبه ذکر شوی دا فاذاقها الله لباس الجوع والخوف ندلګي استعاره شي غستل شوی دا لباس لري دا مشبه به دی سره مشبه به لباس الجوع والخوف ته او مشبهات ناسی شره دا خوراک تشبيه ورکړل شي دا نو دلګي دا اذاقت دا سکل جدي سکل فاذاقها الله سکل دا د مشبه لوازم دي د مشبه سره مناسب دي دا خوراک سره د سری مناسب دي لکه پوه شو به باندې دا خوراک سره سری مناسب دي دا خوراک چې نه سکلېږي کنه وای منګ دوته وسکل لباس دا یری او لباس د لوګي لباس منګ دوته وسکو نه لباس خو نه سکولېږي خوراک سکولېږي سکل د چا کیږي د خوراک کیږي نو هغه سکل د خوراک سکل ذکر دی او خوراک یې نه ذکر دا کوم استعاره ده چې مولا دغه لوازم د مشبه ذکر وي اسی مکنیه پوه شئ هغه پوه شئ معنی و الى مجرده ده وي وهي التي ذكر فيها ملائم المشبه چې پای کې د مشبه ملائم سوي ذکر مناسب ذکر فاذاقها الله لباس الجوع والخوف چې الله پاک وسکه ول بدی باندې لباس دا یری او د الجوع د لوګي او والخوف لري استعير اللباس دلګي استعاره غستل شوی د لباس نو لباس له لباس او دا کومه په اصليه او طبيعيه کې درس شي بیا چې لباس لګي مستعار ده لباس مستعار شي نو اصليه شو که طبيعيه شو ولا لباس تو ګورئ کنه چې بده دي کې دا اسم جامد ده کې مشتق ده کا فعل لګا حرف ده اصليه ځکه چې دا سره نو استعير اللباس دلګي دا لباس استعاره واغستل شو لما دا زبره غشي الانسان
چې پټوي انسان عند الجوع والخوف په وخت سګي د لوګي او د یریږي والاذاقه تجرید لذلك او دا اذاقه چې کان دا تجرید دی لپاره یعنی دا سره دا استعاره مجرده ده ځکه چې د مشبه مناسب پکې ذکر شو یا خوراک ته هله کا مشبه پکې لګی نشته لري او مشبه بیا لوازم پکې ذکر دي پوه شو به معنی والى مطلقه ته وي وهي التي لم يذكر معها ملائم چې هي سره ایس یو مناسب یا نه پکې د مشبه مناسب ذکر وي نه پکې د مشبه به مناسب ذکر وي لکه ينقضون عهد الله چې ما ته وی دا خلق وعده الله پاک وزدل لګي مشبه د څه تشبيه ورکړل شوی دا ابطال عهد د عهد د ماتولو د دې تشبيه ورکړل شوی دا د څه سره تشبيه ورکړل شوی دا د رسۍ د شکول سره لکه څنګه چې رسۍ کنه مضبوطه رسۍ او شوګيږي د قشاد ویدو د الله غره وعده وشله ولا نو وعده ورشته ولګيږي او د وعده د الله د عهد د الله د ماتولو تشبيه ورکړل د رسۍ د شکول سره انا پکې د رسۍ ذکر شته نه پکې د رسۍ د مناسباتو ذکر شته نه پکې د عهد ذکر شته الګا پوښتنه به باندې چې ایسا پکې مناسب نه وي ذکر نه مطلقاً وهي ولا يعتبر الترشيح والتجريد الا بعد تمام الاستعاره بالقرينه واذا ترشيح او تجريد ده بهل راضي يعني استعاره مرشحه مجرده بهل راضي چې کله ته دا خبره اومنه چې دا قرینه د قرینه په اعتبار سره د استعاره برابر ده که استعاره برابر نه نو بیا لکه ترشيح او تجرید پکې نه راځي لکه اوس دا اخرنه مثال چې موږ وایو کنه ينقضون عهد الله نه لګي استعاره صحیح ده ځکه چې دلته د چا تشبيه د چا سره ور کړی دا د عهد د ماتولو د عهد د ماتولو د ختمولو د دې تشبيه ور کړی دا د رسید پرې کولو سره او علاقه تشبيه د پکېشته مستعار پکېشته مستعار من هو مستعار هر څه پکېشته خو لکه دغه پکې نشته لوازم پکې نشته نوې د مجرده او مرشحه دا به هر راځي چې کله ته استعاره د قرینه په باندې صحیح ونی چې د استعاره صحیح پوسیبل معنی کله پوسوي او دریم قسم سلورم قسم په موشحه ده دنه ذکر کړو جو زه کوم سوالګار نه مجه ذکر کوم ده بل کله به ان شاء الله تاسو بیا متصلمانی کې وایغه چې باید دوه مشابهت ذکر